اسه مې ویل جی جی چې د معراج العلوم مدرسه دا فتوا ورکړې ده چې د الله نوم چې کیم ده د الله نوم د خلی دا په انسان په روډ په هوټل په دکان دا نشي دا وای دا ګناه ده ناجایز دی نن نه بعد په دغه نوم دا زوی نو خلی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن معراج العلوم مدرسه دا فتوا ورکړې ده چې د الله نو چوک باندې چې د کیم نوم ایښوا ده دا ناجایز ده او دغه سخت ګناه ده دی دا فتوا ورکړې ده چې د الله نوم چې کیم ده دا د الله پاک سره خاص ده دا نه په انسان د وای شي نه په کیرز د وای شي نه په روډ په لیاره باندې د وای شي نه په هوټل باندې د وای شي نه داسې په چوک باندې دا نوم د وای شي چې د ایغ نوم الله وي او تاسو ته پته ده چې دا چوک چې کیم ده دغه مخ په نورنګ چوک باندې مشاهیر وو ایس خلق دغه ته الله چوک وي دا ضلعي انتظامیه ورکړه ده یا چا ورکړه ده بلکې هغه یا چې کله دی پوسټ کوي نو په هغه شی بدل کی چې الله چوک شه داسې وشل او الله چوک شه داسې لکه هغه نه بعد میډیا ول چې کیم دی هغه ملګری مستسول هغه دا الله چوک لیکي نو میر اول خو ضلعي انتظامیه ته درخواست کوي چې دا نوم چې کیم دا او دا چینج شي او هغه نه بعد عوام ته درخواست کوي چې څنګه دغه نوم او خستل چې کیم دی د علماء کرام د فتوی مطابق مفتیان فتوی مطابق د جامع معراج العلوم دا ناجایز ده سخت ګناه ده نو دغه نوم باندې دا ماوخلیه بلکې نورنګ چوک باندې بلی چې سرانګ مخشه مشاهیر وو قدرمن تاسو ووینئ امیر خلک نه پښتنه کوي لکه په دغه نوم باندې دا زوی چې کیم دا مشاهیر ده تاسو ویا وروي دله وسه السلام علیکم وعلیکم السلام څه نام دی نصرت خان دغه چوک څه نوم ده الله چوک جی جی چوک نوم الله چوک صحیح شو چوک نوم درسي الله چوک صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام دغه چوک څه نوم ده الله چوک ورسا السلام علیکم دغه چوک څه نوم ده دا الله چوک ته ده دا سم ویل جی جی چې د معراج العلوم مدرسه دا فتوا ورکړې ده چې د الله نوم چې کیم ده د الله نوم د خلی دا په انسان په روډ په هوټل په دکان دا نشي دا وای دا ګناه ده ناجایز دی نن نه بعد په دغه نوم دا زوی نو خلی صحیح شو دا غا نورنګ چوک ته او که حکومت بلو ته بدلو بل دا ته بدل الله چوک نه بیلی مشتو سے مویا دایره دا وکړه نه نکلی دي صدر مخ نو پتا اس پتا ته ولګه یسو په دغه نوم نه صحیح شو ډیر مهرباني کای کنه زه چوک پتا کوم دا چوک پکې څه مشاهیر نورنګ چوک ایسے نو نوم وردا ایسے الله چوک تا بس صحیح شو تاسو بیا دا الله چوک تا بازار احمد خان چوک ایس الله چوک خلکو دی مخشه بازار احمد خان چوک تاسو نو مارو دلا جی الله چوک بالکل معراج العلوم مدرسه مفتیان دا فتوا ورکړی ده د الله نوم دا د الله نوم سیوا په بل څه نشي ځای انسان په روډ په هوټل په دکانو دا ناجایز دی او حرام دی نن نه بعد امیش خدای را داو کول نو پتا اس پتر کو دا هغه نورنګ چوک بیلی حکومت کو ته بدلای بل دا بدل کی الله چوک نه بیلی صحیح شو جی نورنګ چوک بیلی خالق پتا کای میږي چې مش پالا چوک شه بالکل نورنګ چوک هغه دا فتوا ورته خان چوک بازار احمد خان بالکل نورنګ چوک صحیح شو مهرباني اوکے السلام علیکم وعلیکم السلام سلام میرے کیم زو شاکر الله د چوک پښتنه مې دنا کولا جی پتا کور سنوم د چوک الله چوک بالکل قدرمن د خلک خبراتو سره ورودل چې تقریبا په هر سړی دای وی چې دا الله چوک ته نورنګ چوک بازار احمد خان چوک نومینه چې کوم ځای ختم شوی دی نو فیصله په ضلعي انتظامیه باندې ته چاغه دغه په باره شه څه فیصله کوي مستو سه اجازه غوړي د الله پامان السلام علیکم قدرمنه د بنو او د بنو سره چې کیمې نږدې ضلع علاقې دي هغه عوام د پورا یو اهمه خوشخبری لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې مخشه خلک موبایل ریپیرینګ او د موبایل جوړول چارې زده کول د پورا خلک اسلام آباد او لاهور ته تل هغه تکلیف هغه پریشانی اس الحمدلله ختمه شوه په بنو شه یو داسې دیکون یو داسې اداره چې په اشه انتهایی په مناسب ریټ باندې وي تاسو ته د موبایل هارډویر سافټویر او د موبایل شي چې سمره چارې دي هغه په مناسب ریټ باندې تاسو ته درزده کوي دغه دیکونو پته ده په بنو سیټي شه نوې کچاري ته مخامخ نیو یونیورسيټي شاپینګ پلازا په بیسمنټ شه یعنی په تهخانه شه دکان نمبر LG 25